کنجنیټل ملاریا کې په نن ایمیون مایندو کې پارازیت د پلاسنټا د لارې تېرېدی شي او فیټس یا جنین په داخلي رحمي ژوند کې په پیرینیټل او پرینیټل دواړو مرحلو کې اخته کولی شي. کله چې ماشوم پیدا شو د پیدایښت نه وروسته په 10 نه تر 10 ورځو یا 14 ساعتونو کې دننه کېدی شي پکې اعراض پیدا شي. حتی تر دې پورې لیدل شوی چې 2 ساعته وروسته د ملاریا اعراض والی په ماشوم کې موجود وي. مثلا کېدی شي تبه موجود وي، ماشوم ډېر نارامه وي، سکنګ نه کوي، همدارنګه کېدی شي جاینډس پکې موجود وي، کانګې ولري، کېدی شي سالي، سیانوټیکي، هیپاتوسپلینومیګري پکې موجود وي. هغه اعراض والی لکه په ملاریا کې چې موجود دي په دې نورو ماشومانو کې په دې کې هم کېدی شي چې رامنځته شي. دا په عمومي ډول د ملاریا هغه پاتوفیزیولوژي شو چې دې باندې بحث وکړو. که چېرته یو مریض مونږ کلینیک له نظره معاینه کوو، په دې کې به د کلینیک له نظره کوم تغییرات موجود دي. یو خو دا چې د ملاریا کلینیک ډېر زیات متفاوت دی. کېدای شي یو خفیفه تبه په مریض کې موجود وي، کېدای شي یوازې هیډیک کې مریض راشي، کېدای شي ابډامینل پین کې راشي، او یا په ډېر شدید ډول باندې د یو اختلاط سره پلمونري اوزایما سره راځي، یا کېدای شي جاینډس کې راشي، یا کېدای شي چې شاک کې مریض راشي. یعنې د یو عادي تبې نه نیولې حتی تر ډیپ کوما پورې مختلفو لوحو کې ملاریا مریض کېدای شي شفاخانې ته یا او پی ډي یا آی پی ډي ته راشي. خو د کلینیک له نظره دوه عمده فیزونه، یو انویسیو فیز دی، یو لیټ فیز دی. یو خبره بله چې زما هیره نه شي، ټیپیک لوحه چې د ملاریا کومه منځته راځي وروسته یې موږ تشریح کوو، په هغه ساحو کې ډېره زیاته وي چې هلته په ساحه کې ملاریا کمه نن انډیمیک ایریا وي. که چېرته انډیمیک ایریا وي، ټیپیک کلینیکي لوحه په ناروغ کې کېدای شي رامنځته نشي. خو په انویسیو فیز کې ایریګولر فیور موجود دي، کېدای شي خفیف ډول باندې سردرد او میالجیا دا موجود دي، ډېر زیات اعراض والا پکې موجود نه وي. خو په لیټ فیز کې وروسته پیریډیک ډول باندې فیور راځي، ترشن ملاریا او کوارټین ملاریا کېدای شي راپیدا شي. په مریض کې کېدای شي هیډیک موجود وي، سردرد ورسره ولري، عضلي دردونه ورسره ولري، د بندونو دردونه ورسره ولري، کېدای شي مریض نس ناسته کې راشي، کېدای شي مریض د هضمي سیستم بل اعراض مثلا کانګو کې راشي، کېدای شي مریض خولي ورسره، کېدای شي چلز ورسره موجود وي، همدارنګه ابډامینل پین کې راشي، او یا کېدای شي یو شدید حالت کې مثلا جاینډس کې مریض راځي، کنفیوژن کې مریض راځي. ګوره دا په لیټ فیز کې دی. خو په ټیپیک کلینیکي لوحه کې چې مخکې ما یادوري وکړه چې په نن انډیمیک ایریاګانو کې ډېره زیاته بارزه ده، په انډیمیک ایریا کې ځکه ټیپیک کلینیکي لوحه نه ورکوي چې مخکې موږ په ایمیونټي باندې بحث کړی دی. په ایمیونټي کې چې کله هم د ملاریا په مقابل کې منځته راځي، هغه ټیپیک لوحه چې مخکې په نن انډیمیک ایریا کې راتله په دې کې نه راځي. که ایمیون سیستم یو څه د ملاریا پارازیت یا انټان سپریس کوي، له منځه وړي، او هغسې ټیپیک کلینیکي لوحه نه ورکوي چې په دې کې 3 عمده سټیجونه دي. یو کولډ سټیج دی، یو پکې هارټ سټیج دی، او یو پکې سویټینګ سټیج دی. مثلا کولډ سټیج چې دا 15 منټو نه تر 60 منټه پورې دوام کوي. دویم پکې هارټ سټیج دی، او دریم پکې سویټینګ سټیج دی. دا درې واړه سویټینګ سټیج، دا درې واړه سټیجونه چې کله هم په ملاریا کې منځته راځي، نو دغه بیا تقریبا 2 نه تر 6 ساعته پورې او دا 2 نه تر 4 ساعته پورې وخت نیسي. کله چې دغه مرحلې منځته راځي، دا هر یو په نن انډیمیک ایریا کې کله هم چې ماشوم په ملاریا باندې اخته شي، په ټیپیک ډول باندې پکې منځته راځي. کېدای شي په کولډ سټیج کې مریض اشتیاق قرار کمه شي، هیډیک ورسره موجود وي، زړه بدوالی موجود وي، کېدای شي ټایډنس یا ستړیا موجوده وي، چلز او ریګورز لري، لرزه پکې موجوده وي، او همدارنګه ورسره مریض یخني کوي لري، او همدارنګه ورسره کېدای شي پوستکی وګورې سور اوښتې ډرای فلش سکین موجود وي. په دې کې ډرای فلش سکین، او همدارنګه یعنې پوستکی وچی فلش سوروالی پکې موجود وي، او همدارنګه ورسره تنده موجوده وي، او کېدای شي یو څه تنفس یې ورسره زیات وي. بیا د دې په تعقیب باندې چې دغه وخت تیر شو، د دې په تعقیب باندې مریض کې یوفوریا پیدا شي، تبه د منځه لاړه شي، مریض خولي شي. د ماویزوي میکانیزم دی تر څو دا تبه قرار د سویټ ګلایډز د خولو په واسطه باندې له منځه ځي. دا 3 عمده سټیجونه دي. خو د کلینیک له نظره 3 اعراض او علایم
چې دا په کلینیکي ډول باندې د ملاریا تشخیص سبب ګرځي او کلینیکل ټریټ اف ملیریا ورته وایي دا هم موجود دي. کلینیکل ټریټ اف ملاریا که چېرته کلینیکي موږ یو مریض معاینه کوو، مریض راځي فیور لري، یو دا ډېر مهم پوینټ دی، مریض انیمیک دی او مریض سپلینومیګلي لري. که چېرته دا درې فاکټورونه موږ په یو مریض کې پیدا کوو دا مطلق د ملاریا مریض دی. یعنې د کلینیکي منظرې له نظره په دې ډول باندې ملیریا کلینیکل ټریټ اف ملیریا په دې باندې تشخیصوو. د شدت له نظره هم دوه ډول، یو انکمپلیکیټډ ملاریا دی او کمپلیکیټډ ملاریا. کمپلیکیټډ ملاریا کې مریض راځي وایي زه فقط تبه لرم یا هیسټري اف فیور لري، ما تبه تېره کړې ده او لیبارټري کې سلایډ ګوري ورته سلایډ یې مثبت راځي، دا انکمپلیکیټډ ملاریا ده. کمپلیکیټډ ملاریا کوم پتوفیزیولوژي چې د هر سیستم ما جدا جدا تشریح کړ، په هغه کې مثلا کنشیاس خراب و، مریض ورسره ډېر زیات ستړی ستومان و، صحیح شو، او یا دا چې اسیدوتیک بریکینګ یې لاره، اسیدوستمریز تللی، مریض جاینډس لاره، پلمونري وډیما کې بي اس سی ورکړی، بریک واټر فیور او ګلومیرولونیفرایټس و، یعنې هر هغه اختلاف چې په هر سیستم کې رامنځته شوی و دې ته وایي کمپلیکیټډ ملاریا. بل د لیبارټري له نظره هم د شدیدې ملاریا یو خاص فایندینګ یا موندنې یا هغه د لیبارټري له نظره د ملاریا د شدیدې ملاریا کوم علایم چې دي په اصطلاح د لیبارټري له نظره په هغه کې هم یو کلاسیفیکیشن شوی دی. مثلا د لیب له نظره که چېرته د ګلوکوز اندازه ډېره کمه وه، ګلوکوز یعنې هایپوګلیسیمیا وه، 40 ملي ګرام پر ډیسي لیټر، دا مهمه خبره د څه شي ده؟ د هایپوګلیسیمیا. هایپوګلیسیمیا مخکې زموږ نه لکه چې یاده وه که چېرته یو مریض په سیویر ملاریا باندې اخته وي په هغه کې د ګلوکوز اخیستل د ټیشو په واسطه باندې کیدای شي زیات شي. اساسي سبب یې معلوم نه ده چې ولې هایپوګلیسیمیا ته ځي. دویم دا چې خپله دا ګلوکوز د پارازیت په واسطه باندې په مصرف رسي. دریم دا چې لیور اخته شوی دی، کله چې لیور اخته شو هغه ګلوکونیوجینیسس په هغه کې صورت نه نیسي، پروډکشن یې کمي، انټیک هم د مریض په واسطه کمي. په ښځو او ماشومانو کې هایپوګلیسیمیا ډېره زیاته منځته راځي. نو او یا دا چې کوناین اخلي یا کوینیډین اخلي، هغه د انسولین پروډکشن زیاتوي، مریض هایپوګلیسیمیا ته ځي. هغه د لیبارټري له نظره که 40 ملي ګرامه نه کم شي په یو ډیسي لیټر کې، دا هم د شدیدې ملاریا د لیبارټري هغه فایندینګ وي. بل دا چې که چېرته مریض په میتابولیک اسیدوسیس کې بایکاربونات د 15 ملي ایکویلانټ پر لیټر څخه کم کړي، دې ته میتابولیک اسیدوسیس کوي مریض. دریمه مهمه خبره که چېرته لکټیک اسید زیاتو، دا هم میتابولیک اسیدوسیس ته مریض وي. او بله مهمه خبره د لیبارټري له نظره موږ مخکې ویل چې انیمیا پکې منځته راځي. که چېرته ایچ بي د 15 ګرام پر ډیسي لیټر څخه کم وه، دا هم د شدیدې ملاریا لپاره د لیبارټري یو فایندینګ یو موندنه ده. او همدارنګه هایپر پارازیټیمیا. په هایپر پارازیټیمیا کې دوه ډوله ځایونه موږ لرو. یو هغه ساحې دي چې هلته د ملاریا انټنسیټي زیاته ده، او یو هغه ساحې دي چې د ملاریا انټنسیټي یا شدت کم دی. نو لو انډیمیک ایریا او های انډیمیک ایریا ده. په دې دواړو کې فرق لري. که چېرته لو انډیمیک ایریا وي، که د پارازیټونو اندازه د 2% نه زیاته وه، 2% څخه زیاته وه، نو یا داسې ویلی شو چې 100,000 پارازیټونه په 1 مایکرون لیټر وینه کې موجود دي، دا هم د شدیدې ملاریا د لیبارټري له نظره یو فایندینګ یو نښه ویلی شو. او یا دا چې په های انډیمیک ایریاګانو کې چې هلته ملاریا ډېره ده، نو دلته هایپر پارازیټیمیا که چېرته د 15% نه زیاته وه، یا دا د 2.5 ملي نه یا 2.3
دومره پر مایکرون لیتر نه زیاته وه، نو دا د شدید ملاریا لپاره د لیبارټرۍ معاینات دي. کله هم چې د ملاریا مریض موږ تشخیصوو، یو خو پکې کلینیک ډېر مهم رول لري چې مخکې پوره یادوري ورڅخه وکړه، او دویم هیسټري ټیکینګ کلینیک او همدارنګه لیبارټري ده. لیبارټري کې څلور عمده ټسټونه لري. یو پکې پریفرال سمیر دی، پریفرال سمیر. دویم پکې یو ټسټ دی کوانټیټیټیو بفي کوټ ټسټ، کوانټیټیټیو بفي کوټ ټسټ. په کوانټیټیټیو بفي کوټ ټسټ کې د مریض نه وینه اخلي، په یو مخصوص ټیوب کې وینه اخلي چې د اکریډین اورنج د یو رنګ په واسطه باندې ککړ شوی، په دې کې وینه اخلي. کله چې وینه واچوله په دې کې د دې وینې موجودیت په دې ټیوب کې دا سنټریفیوژ کوي. سنټریفیوژ کله چې سنټریفیوژ شوه، دغه وینه درې برخو باندې کېدای شي بدله شي. یو دا چې لاندینی قسمت دی دا د آر بي سي، په دې کې سره کرویات، بیا د دې په سطحه باندې دلته پلاټلیټ او همدارنګه ډبلیو بي سي، او پورتنی قسمت چې دی دلته پلازما صورت نیسي. ښه، د هغه ګریویټي کوم وزن چې لري، د وزن په اساس باندې ښکته بیا لږ پورته او پورته برخه داسې نیسي. دا په دې ټیوب کې چې کله د کوانټیټیو بفي کوټ ټسټ په واسطه باندې صورت نیسي، نو کله چې سنټریفیوژ شو، که چېرته په دې کې پارازیټایزد آر بي سي موجود وي، مثلا په دې ټیوب کې پارازیټایزد آر بي سي موجود وي، د دې آر بي سي په داخل کې اکریډین اورنج رنګ پکې دی، نو په داخل د دې ساحه کې یا په دې ساحه کې دلته به رنګ فارم یا تروفوزویټ د پارازیت موجود دي. دې ته کوانټیټیټیو بفي کوټ ټسټ وایي چې په لوړه فیصدي باندې سپیسیفیسیټي او سنسیټیویټي لري. یو دا ټسټ دی. بل ټسټ په دې کې د ملاریا لپاره راپیډ ډیاګنوسټیک ټسټونه دي. راپیډ ډیاګنوسټیک ټسټ دی. راپیډ ډیاګنوسټیک ټسټ کې سټریپونه دي، وینه ورباندې اچي، 15 نه 20 منټه وخت ورکوي او هلته تا ته ښیي چې دا په پي وي ملاریا اخته دی، میکس ملاریا اخته دی، پي اف باندې اخته دی او یا ملاریا نشته پکې. او همدارنګه د پولیمرایز چاین ریاکشن څخه هم پکې ګټه اخلي. یعنې د تشخیص لپاره هم هیسټري، هم کلینیکل ایگزامینیشن او هم دغه پورتني معاینات ورته اجرا کولی شي. د ملاریا مریض کله چې تشخیص صورت ونیسو، نو تداوی ته راځي. تداوی کې د ټولو نه لومړی د هر یوې ملاریا جدا تداوي ده. مثلا یو مریض راځي پي وي پازیټیو دی، پلازموډیم وایرس یې مثبت دی، دا د کلوروکین په واسطه باندې تداوي صورت نیسي. کلوروکین که چېرته د دې په مقابل کې سنسیټیویټي موجوده وه، نو دا یې ښه کوي. که چېرته نه ښه کېده او دې سره رزسټانټ موجود وي، یو نوې دوا راوتلې ده د انټیریولین په نوم باندې. انټیریولین دا 150 ملي ګرامه جمع پپراکویون 250 ملي ګرامه د دې نه پکې استفاده کوي. دا د پی وی ملاریا لپاره چې انکمپلیکیټډ پی وی ملاریا ده. بل که چېرته انکمپلیکیټډ پی اف ملاریا موجود ده، په دغه ځای کې پی وی ملاریا کې یو شی چې موږ مخکې یادوري ورڅخه کړې وه، هایپلوزویټ فارم په ځیګر کې که چېرته موجود و او ریلپس کیسونه پکې راتله، بیا ملاریا راتله، نو د دې دپاره پریمکین بیا استعمالي صورت نیسي. پریمکین د دې څخه باید پکې استفاده وشي. بل انکمپلیکیټډ پی اف ملاریا ده، دا خو پی وی ملاریا شوه. دویم پکې انکمپلیکیټډ پی اف ملاریا.
uncomplicated PF malaria. uncomplicated PF malaria لپاره اوسنی وخت کې combination drugs دي ACT drugs artemisinin based combination therapy ACT drugs یعنی artemisinin combination therapy artemisinin combination therapy د کې مختلفې دواګانې چې استعمالي په صورت کې یو دوا پکې artemether ده artemether جمع lumefantrine یعنی کمباینیشن ډول باندې بهتره شي چې چېرته مونوتراپي وشي ریلپس پکې منځته راځي بل پکې ارتیزونیټ ده دا د ارتیمیزینین بیس کمباین ارتیمیزینین کې مشخصې دواګانې یو پکې د ارتیمیتر ده یو ارتیزونیټ ده یو ارتیتر ده دا درې دواګانې پکې او یو پکې لږ مخکې مې یاد کړ ارټیریولین دا هم پکې شامل دي بل ارتیزونیټ دی چې د دې سره امیډوکوین د همدې ارتیزونیټ سره کولی شو چې فنسیدار په فنسیدار کې دوه دواګانې دي سلفاډوکسین او پایریمیتامین شامل دي همدارنګه کېدای شي د دې ارتیزونیټ سره میفلوکوین یوځای شي همدارنګه کولی شو چې د ارتیزونیټ سره یو خو امیډوکوین شو یو پکې خپله باندې میفلوکوین شو او بل پکې فنسیدار شو یو بله نوې دوا ده د دې سره یو ځای کوي پایروناریډین دا هم پکې رول لري کولی شو چې د ملاریا هغه PF مثبت ټیسټ چې انکمپلیکیټډ دي دا هایدرو ارتیمیزینین د پیپراکوین سره یوځای شي دا هایدرو ارتیمیزینین جمع پیپراکوین سره یعنی د دې ټولو نه یو دانه ورته انتخابوي او ورکوي او یو بله دوا ده ارتیمیزینین د پیپراکوین او یا د پریمکین سره یعنی ارتیمیزینین د پیپراکوین او یا د پریمکین سره دا یوازې هغه ملاریا ده چې انکمپلیکیټډ او PF ملاریا ده کله کله داسې یو حالت هم منځته راځي موږ په ریپروډکشن کې وویلې چې په یو ملاریا په یو میاشت کې کېدای شي دوه پرازیټونه هم نمو وکړه هم PF پکې هم پکې PV یا هم PM یا PO یعنې دوه پرازیټونه په یو وخت کې کېدای شي میکسډ ملاریا پکې را پیدا شي یا uncomplicated mixed malaria د دې لپاره هم دا دواګانې دي او هم ارټیریولان جمع پیپراکوین سره ورکړل شي یعنی د میکسډ ملاریا لپاره هم د انکمپلیکیټډ PF ملاریا باندې دوا ورکولی شو پاتې شو سیویر کمپلیکیټډ ملاریا لکه مخکې چې څخه یادوري وکړه او دا ډېره مهمه ده سیویر complicated malaria severe complicated malaria severe complicated malaria په دوه ځایونو کې تداوی صورت نیسي یو هیلث سنټر دی مثلا په مختلفو ولسوالیو کې هغه ډسټرکټ
هاسپټل سنټرز چې دی هیلث سنټر دی هغه کې تداوي صورت نیسي او بیا دا چې ترشري یا سیکنډري سنټر ته راځي مثلا په نګرهار کې صحت عامې ته راځي یا مثلا د شخصي شفاخانو ته راځي نو په دې وخت کې مریض سیریبرل ملاریا دی شدید حالت دی باید بستر شي په هیلث سنټر کې دوه ډوله دواګانې موږ ظرفي لرو یو ارتمیټر دی او یو هم ارتزونیټ دی ارتمیټر آی ام د لارې دی او ارتزونیټ د ای وي د لارې ورکولی شي د دې په واسطه باندې تداوي کوي او که چېرته مریض شدید حالت کې او بستر غواړي کوما ته تللی دی کنورژن لري نو بیا هغه په ترشري سنټر کې یا په هاسپټل کې بستر غواړي او د بستر په موجودیت کې باید کوناین دای هایدروکلوراید ورته ورکړل شي د کوناین دوز به لږ واضح کړم چې دا لږ مهم دی د دې بازار کې 300 ملي ګرامه ویالونه دي دا به راواخلې 20 ملي ګرامه پر کیجي پر دوز یعنې 20 ملي ګرامه لوډینګ دوز دی اول کې به ورکوي دوز او دا هم لوډینګ دوز دا به ورته ورکوي خو دا به فکس په 4 ساعته کې د انفیوژن په شکل باندې باید واخلي یعنې که اوس ورته شروع شي د دې نه 4 ساعته کې باید قرار ورکړل شي او خلاص شي خو کله چې دا موږ ورکوو په کومه مایع کې دا باید واچوو دا په نارمل سلاین جمع ګلوکوز کې باید واچول شي او دا ورته 10 ملي لیټره پر کیجي وسنجول شي اول به دا ورکړي مثلا اوس 11 بجې دي دا ورته ورکړو د دې په تعقیب باندې 8 ساعته وروسته دا دوز باید 11 بجې ورکړه 4 ساعته کې دا خلاص شو دا په 4 ساعته کې چې خلاص شي دا 3 بجې راځي 3 پی ام راځي د دې 3 نه وروسته به 8 ساعته وسنجوي 8 ساعته وروسته به دا لوډینګ دوز نیمایي کړي 10 ملي ګرام ته راوړي 10 ملي ګرام پر کیجي ته راوړي بیا به په همدې مایع کې واچوي خو دا به په ان 2 اور انفیوژن کې ورکړي دا دوا به تر 48 ساعتو پورې ورکوي کله چې 48 ساعتو ته ورسېده د 48 ساعتو په تعقیب باندې مطلق دغه دوز باید د کوناین د اختلاطاتو د مخنیوي لپاره 15 نه تر 7 ملي ګرام پر کیجي پر دوز ته راورسوي که مریض کانګې ورکه شوې کنشیس یې ښه شو خوراک یې وکولی شو as soon as possible یا څومره چې ژر ممکن وو تاسې دغه دوا په اورل باندې واړوئ تر 7 ورځو پورې باید دوا واخلي مریض او په دې ډول باندې تداوي صورت نیسي کله چې موږ اورل کوو کولی شو چې همدا کوناین دی هایدروکلوراید اورل ورکړو 10 ملي ګرام پر کیجي پر 8 هاور یا د کلینډامایسین سره یا د ډوکسیسیکلین سره د دې سره یو ځای کوو او یا دا چې په ارتمیزینین بیس کمباینیشن تراپي باندې اړو یعنې سی ټي ته اړو مثلا ارتمیټر د لومفانترین سره یا مثلا فنسیدار او ارتزونیټ یعنې یو بله دوا باندې تبدیلوو په دې ډول باندې ورکولی شو په عمومي اهتماماتو کې کله هم چې دا مریض موږ په آی سی یو کې اډمیټ کوو اکسیجن ته ضرورت اکسیجن ورته ورکړل شي ټول معاینات یې وشي ګلوکوز یې باید چک شي ځکه هایپوګلیسیمیا خطرناک اختلاف دی د هغه څخه باید جدي څارنه وشي نرسنګ مراقبت ډېر زیات مهم دی جدي څارنه باید وکړل شي همدارنګه که چېرته مریض شاک کې و الجنټ ملاریا یې ورکړې وه رسپیراټوري ډسټرس یې لاره لوکل کومه ساحه کې انفیکشن موجود و په دې ټولو حالاتو کې باید ورته انټي بایوټیک هم ورکړل شي